بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو پران الله یو ځل بیا تاسو ته د ملم جبې نه حاضر یم. د سوات خیسته سیمه ملم جبه کې یم. دلته چې دی نو د پوره پاکستان نه ډاکټر صاحبانو چې هغه تشریف راوړی دی. یو ایونټس انعقاد هم شوی دی. زما په څنګ باندې تاسو ګورئ ټول ډاکټران چې دی هغه واک کوي. د دې مقصد هم دا دی چې په خلکو کې چې دی هغه آګاهي پیدا شي، اویرنس راشي، او دغسې نور هم چې دی د خوالي او د فایدې چې دی نو هغه ایونټس چې دی نو په هغې کې چې دی نو دا یوه برخه چې دی ګڼلی کېږي. دا ټول ډاکټران چې دی راغلي دي او د دې ځای کې صرف د اویرنس لپاره چې دی نو اوس واک چې دی نو هم جاري دی. دغه مناظر ستاسو سره هم شریکوو. هېڅ چېرته دا زما سره په دې وخت کې ډاکټر صاحب هم موجود دی. ډېره زیاته مننه چې خپل تعارف راته وکړئ او بیا راته دا ووایئ چې ستاسو د دې ننني واک مقصد څه دی. تاسو دا زما نوم ډاکټر شمس وزیر دی. زه میډیکل سپیشلیسټ یم، شیرپا هسپتال کې کار کوم. دلته کې بیسیکلی موږ یو کانفرنس ته راغلي وو. هغه دغه باره کې دی، انډوکراین کانفرنس دی. عوامو دپاره دا دی چې مطلب شوګر والا مریض شي، تایراید والا مریض شي، یا داسې چې بانج جپن یا هغې دپاره ډاکټرانو یو کانفرنس دی انټرنیشنل، او په دې کې د ټول پاکستان نه ډاکټرز راغلي دي چې هغه د شوګر ډاکټران دي، سپیشلیست دي، میډیکل سپیشلیست دي، او د کشان انټرنیشنل هم ډیلیګیشن راغلي دي. نو دلته کې یو خو دا ده چې خپل چې کوم اکیډمیک اکټیویټیز هغې دپاره، بل یو دغه هم وشي ریفریشمنټ دپاره مو خلکو کې اویرنس دپاره دغه کانفرنس دی. او دا به 3-4 ورځې او د دې نه بعد بیا نیکسټ کانفرنس ته ډیټ هم ورکوي چې نیکسټ